مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې قیامت شي نو ستا رب به د دې غرونو سره څه کوي؟ نو الله جل شانه الله پاک دا آیاتونه نازل کړل. دا به د مالوچو په شان دی په ورځ د قیامت باندې الوزي. دا ټوله دنیا دا به غون میدان چې کوم دی پاتې شي، نو به کې کوز ځای وي، نو به کې اوچت ځای، بالکل هموار میدان به پاتې شي. دا هر څه به چې کوم دی ختم شي، دا غرونه بالکل د ویښه راووځي، بالکل صفا میدان به پاتې شي. نور دا به تور شي راوغورځېږي، به اسمانونه به راوغورځېږي، سمندرونو ته اور ولګي، دا به ختم شي. صرف یو ذات ته الله رب العزت په پاتې کېږي. نور چې دا څومره کائنات دی دا ټول په ټول به الله تعالی ختمي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. څه چې دي په مخ ته ځمکه باندې د الله نه علاوه دا هر څیز به ختمیږي، په دې هر څیز باندې یو فنا راځي. فرشتې دي ټولې فرشتې به ختم شي، اخره کې ملک الموت چې پاتې شي الله به تم مړ شي، دا به هم ختم شي، هېڅ څیز به پاکي پاتې نه شي، صرف یو د الله ذات به پاتې شي. او 40 کاله د بیګا مونږ ویلو چې 40 کاله مدت د دواړو شپېلو په منځ کې اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې پوکي دا قیامت به برپا شي. بیا چې کله دوباره شپېلې پوکي خلک به د قبرونو نه راپاسي. دا 40 کاله به الله رب العزت اعلان کړي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ ټول خلک به خاموش وي، هېڅ څوک به جواب نشي ورکولی. 40 کاله پس به الله رب العزت په خپله د خپل شان مطابق وفرمایي لله الواحد القهار، د نننۍ ورځې بادشاه هغه دی چې هغه نن ډېر زیات په قهر کې دی. نو کائنات کې به هېڅ څیز نه پاتې کېږي، صرف یو د الله رب العزت ذات به باقي وي، نور دا هر څه به الله تعالی فناکي ختمي وي. بلونکي نه مراد اسرافیل علیه السلام دی چې کله هغه شپېلې پوکي نو ټول خلک به د قبرونو نه راپاسي او میدان حشر ته به چې کوم دی رامنډي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ویزه چې د قبر نه پاسم نو ما به یو لاس په خپل یار ابوبکر صدیق رضی الله عنه اچولی او بل لاس دا به حضرت عمر رضی الله عنه باندې اچولی، او ابوبکر ته وی ته زما د خې طرف نه پاسي، حضرت عمر رضی الله عنه ته زما د ګس طرف نه پاسي، په دواړو به لاسونه اچولي او میدان ته به روان دي. دا چې دغه شپېلې نه به هېڅ څوک داسې نه وي چې دی پاتې شي. دنیا کې خو به د بعضې خلکو د پیغمبرانو خبره نه ده منلې، ایمان یې نه دی راوړی، کوږوالی پکې په دنیا کې وو، خو آخرت کې به هېڅ چا کې کوږوالی نه. د دغې شپېلې سره به ټول خلک چې کوم دی د قبرونو نه راپاسي او میدان حشر ته به راځي، ګور ګور به کوي، خو نور د الله رب العزت مخکې څوک خبرې نشي کولی. ته به هېڅ چې کوم دی نه اورې، بالکل خاموشه وي او اوازونه به ښکته وي، الله رب العزت د هیبت او د هغه نه د یارې د وجې نه.